ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. در ربیع الاول میاشتا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د میاشتې یو لوی نسبت دی. په دې وجه عموماً په دې میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق واقعات یا د هغې د زندګۍ د ژوند متعلق چې څه اعمال عقاید اخلاق دي د هغې بیان کېږي. دا ما چې کوم آیات لوسته عموماً زمونږ د علما او خصوصاً د نعتخوانان حضرات چې کلم نعت وی عموماً د دې آیات ته مخکې تلاوت کوي او بیا عام مسلمانانم دا زیات یو بل سره هغه پیژني او د دې آیت نه عام مسلمان خبر دی. نن جمعه کې د دې آیت متعلق یو څو خبرې بارس کوم. رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ما ته د دې ټول مخلوق د پاره یو لوی رحمت را لېږلی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجود مبارک دا یوازې د انسان د پاره نه بلکې یوازې د مسلمان د پاره نه، انسان د پاره نه، د ټول مخلوق د پاره. عالمین عربی کې د عالم جمع ده او عالم د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق دي ټولو ته وایي. او بیا چې د هغې عالم جمع راشي عالمین نو دې کې نورم مبالغه زیاته شي لکه د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق چې د اقسام او انواع ډېر زیات دي. د دې وجې نه رب العالمین دا لفظ جمع سره ذکر کړ د دې ټول مخلوق د پاره، که هغه انسان دی، که هغه حیوانات دي، که د دریاب حیوانات دي، که د ځمکې دي، که د هوا دي، که فرشتې دي، که مسلمان دی، که کافر دی، د ټولو د پاره نبی علیہ السلام رحمت دی. الله وی قرآن حکیم کې او تاسو ته معلومه ده د هغې یو څو مثال تاسو له در کوم چې کله نبی علیہ السلام مبارک دنیا ته تشریف راوړو د هغې وخت حالاتو ته مو ګورئ او د پیغمبر علیہ السلام د راتلو نه پسه مو ګورئ نو پته به ولګي، ښکاره به معلومه شي چې د نبی علیہ السلام مبارک وجود څومره لوی رحمت دی. د هغې د راتلو نه مخکې ماشومان بچي چې کوم جینکۍ به پیدا شوې نو هغه به د کافرو جمدې خښولې، په لوڼو به شرمېدل. که د چا به لور پیدا شوه نو قرآن حکیم کې الله فرمایي چې زیرې به پیو شو چې ستا لور پیدا شوه نو مخ به تک تور شو او داسې رنګ به بدل شو، خپه به شو هو زما لور پیدا شوه. دا سو شو په لور به شرمېدل او دا به وی چې یاره دا سبا به زما زومي بیا دا لور به او دا خو د کار روزګار نه ده، دا لږ خو به راله ګټه کوي، لور خو ګټه نشي کولی، دا به ډوډۍ غواړي، جامه به غواړي. نو دومره سخت ظلم چې لا بړه ځنګل ته و یو کوی به وکنسته او هغه ماشومه لور به پکې وغورځول او د پاسه به پې خاورې واچولې
دا څومره ظلم. دا د عربو یو دستور و رواج به او که چا به لور نه خښوله نو خلکو به خندل و پورې ټوقې به یې پورې کولې. وګوره د فلانکي لور شوې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی قرآن حکیم کې الله حکم نازلوي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. پام کوئ ګورئ په دې خیال چې دا لور به ډوډۍ غواړي او مونږ به اوږې تږي شو که دا لونه پیدا شي. پام کوئ ګورئ لونه خښې نه کې مړې نه کې. نحن نرزقهم و ایاکم تاسو له ستاسو د لونو له رزق زه ورکوم الله فرمایي. ان قتله کان اسما کبیرا. د دې قتل د دې وجل چې دي دا ډېره لویه ګناه ده. پخپله په یو موقع نبي کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو. یو صحابي راغی د نبی علیہ السلام او په چغو چغو په جړا شو او نبی علیہ السلام مبارک لکله لاسونه ښکلی او کله د پیغمبر علیہ السلام مبارک دا وجود ښکلی ډېر د مینې اظهار کوي او جاړي او ورسره دا وایي چې د الله رسوله ستا په مونږ ډېر لوی احسان دی او جاړي. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي لکه څه چل شوی دی. وی بس ستا په مونږ ډېر لوی احسان دی ته چې رالې مونږ د ډېرې لویې تیارې نه بچ کړو. او جالی چغیم وی بیا ته نبی علیہ السلام مبارک تپوس کوي لکه چل څه دی ووایه. وی صاحب یو واقع را یاد شو نو جړه راله. وی ما چې کله واده وکړ د واده نه څه موده پس زه په یو تجارتي سفر د کلي نه لرې بار لاړم. نو اخو به پیاده سفر وي چې یو سړی به د تجارت په غرض باندې شام ته روم ته به ته دومره مزل به لکه د دې دی نه چې سړی کراچۍ ته ځي ایران ته ځي پیاده. نو په دې خو میاشتې لګي کلونه لګي. نو اوه اته میاشتې کال پس به دا سړی واپس راته. وی هغه د تجارت په غرض لاړم ډېره موده مې بار تېره کړه او چې زه کله واپس رالم نو زما د تلو نه پس زما لور شوې وه. وی زمونږ په وطن کې خو د الله رسوله دا رواج و چې خلکو به لونه جمدی ښخولی. نو زما ښځه ویرېده چې هسې نه دا خاوند مې واپس راشي او دا جینۍ ماشومه چېته ښخه نه کي. نو جینۍ م پوه کړه او چې زه څنګه رالم نو ما م تپوس وکړه چې دا ماشومه څوک ده. په دې کور کې دا منډې ترلې وایي داسې لږه لویه شوې وه او وړې وړې داسې د ماشوموالي هغه نیازبینې خبرې به یې کولې. ما تپوس وکړه چې دا جینۍ څوک ده. وایي دا مونږ یو ماشومه وینځه اخیستې ده زما او ستا بچي نشته دا پوټینۍ خرڅېده نه دا ما پخوا د امریان او غلامان وینځې به خرڅېدې ما دا پوټینۍ اخیستې ده چې زه زما او ستا خدمت به م کوي او تم اکثر په سفر باندې نو ما سره به مې چې ښځې هسې نه زما اولاد نی چې ته نه ستا لور نه ده دا ما اخیستې ده. هغه ماشوم یې م پې کړې وه او خلک هم پیو چا راته غږ نه کو چې ستا لور ده. وایي هغې لور او واقعي ده اولاد که ډېره موده پس هم دا خپل پلار او مور وویني که نه نو هغه خپله وینه یې ګورئ هغه مینه محبت پکې خامخی. ګنې په کور کې یو بچی مور سره یي پلار یې لاړ شي حج له سعودي ته لاړ شي کال تېر کړي دوه تېر کړي او د دې ماشوم پالنه مور کوي ترې کوي خو چې خپل پلار یې راشي نو زه ته د ماشوم ته وګوره نو هغه تره سره به ډېره مینه نه کوي او هغه پلار سره به ډېره مینه کوي. حالانکې ژوند یې د تره سره یي نیکه سره یې ژوند دی خو هغه وینه وینه یي بیا چې پلار یې راشي نو هغه ته ورته رغاړه وځي او هغه سره ناسته پاسته هم ډېره کوي. وایي دغې ماشوم یې ما سره ډېره زیاته مینه کوله. کله به زما جولی ته راوخته زه به یې ښکلولم چې زه به ملاستم په دې سینه د پاسه به مې کېناسته. ما وی ښځې دا ګورې داسې معلومېږي لکه چې زما ستا لورې او زما نه پس پیدا شوي ما سره دونه مینه کوي. وی نه سړیا دا ما په بیه اخیستې راو زه یم ځان سره لویم او تیم پاله او څومره ښکلې ماشومه جینۍ ده او څنګه ښایسته نیازبینې وړې وړې خبرې کوي. وی قدرتاً زما هم ورسره مینه پیدا شوه. وی بس پوه شومه چې دا خو زما لور ده او زما نه پس دا پیدا شوې ده.
هغه د جاهلیت هغه بوت مې په دې دماغو باندې سور دی، هغه رواج مې په دې دماغو باندې سور دی. مونږ هم کله د رواج نه څونه مجبوره شو، غلط رسم بی، غلط رواج بی، الله به پې خفه کېږي، رسول الله به پې خفه کېږي، د قرآن به مخالفي، مونږ به هغه رسم پسې ځو. که خدای خفه شي نو خفه دې شي که که د الله رسول خفه شي نو خفه دې شي که دا یو جاهلیت دی، اوس هم په خلکو کې شته. وی بهر کې باس یقین مې حاصل کړ چې دا خو زما لور ده او زما نه پس پیدا ده. وی لاړم او ځنګل کې صحرا ته ووتم، د غرونو په یو میانځ کې کوداله مې واغېشته او چاري مې واغېشته، ګنتري مې واغېشته او هلته کې مې یو لویه کنده یو کې وکنیست او بیا رالم. هغه ماشومه مې د مور نه پټه په بانه باندې بار وویستله او په غېږ مې کړه او وی چوړه به مې راپورې وکړه، کونخته ښکلوله به مې را سره نیازبینې خبرې م کولې. هغه د غرونو خوا هغه ځنګل ته مې ورسول. وی چې مې ورسول او هغې ماشومې هغه هر څه سامان ولید، اکوي یې ولید او هغه سسکور او بیلچې هغه سامان یې ولید. خو پوهې وه چې خلک ماشومان جمدي خښئ. بس هغه ماشومه په چغو شو کلکه راپورې ونښته. زه د ځان نه په زور جدا کوم او دا جاړي، دا نه جدا کېږي. زه د ځان نه شو کوم او دا نه جدا کېږي. او یقین وکړه الله رسوله چې اوس مې هم د هغې هغه اواز په دېوله د پاسه پروت دی چې ما له اواز را کوي چې بابا ما څه غلطي کړې ده، ما څه خطایي کړې ده، ما څه ګناه کړې ده، څه چل مې کړی دی چې ته ما وجلې. وی سره د هغه چغو د هغه نیازبینې خبرې به راته رایادې شوې. په دې لاره به یې ښکلولم، ما به ښکلوله، خو رسم و د جاهلیت رواج و، د هغې نه مجبوره ومه چې خلک به پې غور را کوي. هغه مې د ځان نه وشکوله، هغه چغو او جړا ته مې ونه کتله، کوي کې مې وغورځوله او بیا د کوینم راته چغې وایي چې بابا څه چل مې کړی دی او هغه تیږې او هغه خاورې مې پې د پاسه وغورځولې او جمده مې خښه کړه. د الله رسوله چې دا وخت رایاد شي نو جړه راله راشي. واقعي د بل چا په لاس نه نو په خپل لاس باندې یو نیازبینه ماشوم انسان